السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پښتنو امید لرم د الله تاسو بخیر ان شاء الله. الله همیشه خوشاله ساته مسافرو. الله مسافری برکتی کا ورونو مختصر غونډه کې پیغام تاسو له درکو مخدا د مرګرو سره د پیغام شیر گئی. ورونو تاسو ته پته چې دوباره په جده کې لاک ډاون ولګېدو دغه وجه دا چې موږ تاسو د قانون خلاف ورزي کوو او د دې نقصان هیڅ د نقصان موږ تاسو ته دوستانو ځکه چې په بهر په یو ملک کې زموږ تاسو انحصار په مسافرۍ زموږ تاسو انحصار هغه په کار باندې دوستانو که موږ تاسو کار کوو پیسې برازي خرچه بکیږي د پاکستان کې د فیملی زموږ د کور والا ترتیب بام رواني او زموږ دلته بام د کرایي شو د اقامي پورا چې کوم لانجې ده پورا دغه مزدوري نه حل کیږي نو په چته کې چې دوباره لاک ډاون ولګي کرفي ولګي دغه وجه هم دا دوستانو چې خلکو د وزارت صحت چې کوم اصول خو په باندې عمل نه کوي بغیر د ماسک نه بخلک بهر ته وته جمعتونو د بجای نماز نه وړو په لاینونو کې بغیر د لاین نه مارکیټونو ته ولاړو دوستانو ورځ تاسو ته بیا یو ځل د تویم د خدای خاطر وکي د لاک ډاون او د کرفي لګیدلو کې زیات نقصان زمونږ او تاسو د دوستانو دغه وجه دا د دوستانو چې کارونه به بیا نه په ډیرو کې بناس یو طرف نه د پاکستان د ظالم حکومت د لاسه مونږ او تاسو ته چې کم نه کم خلک زی هغه ته ټیکټونه په 26-27 ریالو ته یو طرف نه ټیکټ ملاويږي نو خلکو سره د ټیکټ پیسې نشته نو د خدای خاطر وګي تاسو په دې قانون باندې عمل وکړئ بار ته چې وزي ماسک لګوي د زیات جمع کېږي ما بغیر د صدغه نه کار لزی او د خپل کار نه چې واپس راشي نو بس ډایرک خپل دیرو ته راځي بهر ته فزول زېما دي که زمونږ او تاسو فی دوستانو دوباره لاک ډاون ولګي مکمل زمونږ او تاسو نقصان دي دوستانو یو طرف ته د پیسو کمې د پیسې نشته خلکو سره خرچي نشته کاروبارونه بند 3 میاشتونه نو چې دوباره لاک ډاون ولګي دوستانو مکمل نقصان پکې زمونږ او تاسو د بل د دوستانو چې مونږ تاسو په سعودي عرب کې اوسېګو نو په کار دا مونږ او تاسو له دوستانو چې د سعودي عرب د قانون مونږ او تاسو مکمل مونږ او تاسو احترام کو دوستانو ځکه چې مونږ او تاسو د پاکستان سفیران یو دلته ټیک شو دوستانو نو په قانون باندې مونږ تاسو عمل وکړ د دویمه او اهمه خبره مهمه خبره دوستانو غداده چې فلحال تاسو که تاسو سره پیسې نو پاکستان ته خپل کورون ته فلحال ټولي پیسې مليږي د حالاتو اس پته نه لګي اسنه چې تاسو په جذباتو کې راشي او تاسو سره کوم پیسې هغه پیسې تاسو ولګي او بعد سره د خرچې دلته پیسې نو ځان له د خرچې کم از کم پیسې لګي پرې دی د حالاتو لا پته نه لګي فلحال اس تاسو که د قانون احترام کو او ان شاء الله تعالی د کرونا وایرس ختم کو د خیر سره نو ان شاء الله اس بم خو فلحال لکه څنګه چې په جده کې کرفي دوباره ولګیدل نو خدا نه خواسته کړه اسې حالات تاسو سره بیا پیسې نه نو بیا ډیر مشکل وي نو د قانون احترام وکړي د سعودي عرب مکمل او بلد مهمه خبره ده دوستانو که تاسو ته لګونده کې علامات نو ډایرکټ وزارت صحت سره رابطه وکړي او هسپتال ته ځان ورزوي چې د ډیر مصیبت نه تاسو الله تعالی بچ کی او د سعودي عرب د خادم الحرمين الشريفين حفظه الله د حکم مطابق یو غټ مجرم لموي علاج به مونږ کو فری به ولکو نو دوستانو په دې خبرو باندې ان شاء الله امید دي چې تاسو به عمل کوئ د خیر د تاسو د فائدې لپاره زه لګایم ویډیوګانې کوم دوستانو چې تاسو د مصیبت او د مشکلاتو نه بچ شئ الله همیشه د مشکلاتو د مصیبتونو د هسپتالونو بیمارونو وساته ان شاء الله د بل ویډیو د لپاره ان شاء الله زه بیا راځم د خیر سماله اجازه راکړئ او په اخر کې زما چینل وسره هم سبسکرایب کړئ او دا غنګړې وسره هم وشلنګوي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.